أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. सूरत बकरा नहम लसम आयात। फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा। दा लसम नंबर आयात से ददे मुनाफिकानो फजलुनो के मरज दे बीमारी दा। फी क़ुलूबिहिम मरदुन दबी फजलुनो के मरज दे। मरज आगे हालत तवीली शी कि दे बदन ता तीखीगी او بدن د اعتدال او برابر حالت نه اوباشي، کمزوری کی او کله کله مرګ ته ورسوي. د دې اطلاق مجازن په نفسانی عوارض او بیمارو باندې کیږي، لکه جهل، حسد، د عقیدې خرابي، څنګه چې د بدن مرض بدن د اعتدال نه اوباسي او په مزه مزه هلاکت ته بوځي او بدن ودې او ترقۍ ته نه پرېږدي، نو دغه شانتې نفسانی بیمارۍ انسان د فضایلو او مرتبو ترقی ته نه پرېږدي او په مزه مزه انسان ابدي هلاکت ته بوځي. نو دا منافقان د نفسانی خواهشاتو په ډېر خراب حالت کې مبتلا وو. جهالت، حسد، کفر، بد عقیده د دوی په رګ رګ کې پرته وه. د پیغمبر علیه السلام روزانه مقبولیت د مؤمنانو زیاتېدل د دوی دپاره د حسد او د کینې سبب. دوی ته چې کومه سرداري میلو وه هغه ورځ په ورځ ختمېده، نو د دوی په دې زړونو باندې هر وخت تکلیف. د قرآن پاک غوندې عظیم الشان کتاب دوی د خپلو بیمارو علاج ونه ګرځو. قرآن مجید سره او دین سره دوی حسد او عناد کو، د دین نه نفرت کو، هغه پرې نه ښود. نو د قرآن مجید په ذریعه د خپلو زړونو د بیمارو علاج یې ونه کړو او مقابله یې شروع کړله. نو فزادهم الله مرضا، الله د دوی د زړه دا بیماري نور هم زیاته کړه. نو دا یو حقیقت دی چې څوک د خپلې بیمارۍ دپاره د یو ماهر او قابل ډاکټر د طرف نه تجویز شوې دوایي نه استعمالوي، بلکې د هغه دوایۍ سره
د ډاکټر سره او څوک چې د ډاکټر په علاج کې شوي د هغوی سره دشمني کوي نو بیا د ده دا بیماري لا علاج حده پورې ورسېږي او دی هلاک شي. نو دغه شانتې حسد کوونکي انسان د زړه په سوځېدو په تکلیف کې مبتلا وي او بیا چې چا سره حسد یې هغه روز په روز ترقي کوي، عزت یې زیاتېږي، دبدبه یې زیاتېږي او دی د خپلې بزدلۍ په وجه د خپل زړه د حسد او د درد او د سوځېدو اظهار هم نشي کولی. نو د روحاني بیمارۍ نه علاوه دا د ده د جسماني مرض سبب هم وګرځېږي. هلاکت طرف ته روان وي کمې پسې نه راځي. فی قلوبهم مرض د دې منافقانو په زړونو کې مرض دی. فزادهم الله مرضا پس الله زیات که مرض د دوی. ولهم عذاب علیم او دوی لپاره دردناک عذاب دی. ولهم عذاب علیم د دوی لپاره دردناک عذاب دی. بما كانوا یکذبون په سبب د دې چې دوی دروغ وایي. د منافقانو دروغ دا و چې دوی په ظاهر کې د ایمان بالله او ایمان بالیوم الاخر دعوی لرله او په زړه کې د دې مخالف وو. نو چې د خولې خبره د زړه سره برابر نه وي او د هغې مخالفه وي نو دې ته دروغ وایي او دروغ جرم عظیم دی. د دردناک عذاب سزا په حقیقت کې د دوی دپاره او د دوی د دې منافقانه کردار په وجه وه او عام طور باندې دروغ اگر چې عظیم جرم او گناه کبیره ده مگر دا سزا د هغې په وجه نه ده. اگر چې دروغ ویل یو داسې جرم دی چې انسان بالآخر په نفاق کې مبتلا کوي او دلته منافقان هم د دروغو د عادت د وجې نه د کفر او نفاق حد ته ورسېدل. نو په حقیقت کې هم دا دروغ ویل د ټولو خرابو جرړه او بنیاد شو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ هر کله چې دوی ته وویل شي چې فساد مه کوئ په ځمکه کې قالوا انما نحن مصلحون نو دوی وایي بېشکه منګه مصلحون اصلاح کوونکي یو. فساد او اصلاح دوه لفظونه دي او د یو بل ضد او مخالف راځي. فساد د ښه او برابر حالت نه خراب او نامناسب حالت ته اورېدلو ته ویل شي او صلاح ښه او برابر او معتدل حالت ته ویل شي. نو د لا تفسدوا فی الارض معنا دا چې لا تفعلوا ما يؤدي الى الفساد هغه کار مه کوئ چې د هغې نه فساد او خرابي پیدا کېږي. نو فساد کفر او د ګناه کارونه چې د دې منافقانو نه به کېدل نو دوی ته د دې وینا چې فساد مه کوئ دا مطلب دی چې کفر او د خدای د حکمونو مخالفت په ځمکه کې مه کوئ. لا تعثوا فی الارض په ځمکه کې فساد مه کوئ نافرماني مه کوئ. وكان فسادهم ذلك معصية الله تعالى د خدای د حکمونو مخالفت او نافرماني مه کوئ او فساد هم دغه شی دی
چې د خدای د حکم مخالفت وشي. وکان فسادهم ذلك معصیة الله، فساد د دې دغه نافرماني د الله وه. لأنهم من عصى الله في الأرض، ځکه چې چا په نافرماني وکړله د الله په دې ځمکه کې د الله د حکم خلاف کار وکړ، وأمر بمعصيته، او بل ته د نافرمانۍ حکم وکړ، فقد أفسد في الأرض، نو ده په ځمکه کې فساد وکړ. لأن صلاح الأرض والسماء بطاعته، ځکه د ځمکې او د اسمان صلاح دا په طاعت د الله کې ده. نو دې منافقانو فساد کو په مختلفو طریقو یې کو، نو الله ورته حکم وکړ چې فساد مه کوئ، لا تفسدوا في الأرض. د فساد مختلف طریقې وي. نو یوه طریقه دا وه چې په ظاهره باندې بدوي د پیغمبر علیه السلام او د مؤمنانو په مخ کې د ایمان بالله، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت دعوه کوله، او د زړه نه به په صحیح معنو کې د دې عقیده نه لرله، صرف د دوکې په غرض او مؤمنانو په منځ کې د نقصان رسولو په غرض، او د دې په منځ کې اختلافات او تفرقې او جنګ جګړې پیدا کولو په غرض ځان یې ایماندار ښکاره کوي. نو دا تش په خولې کلمه ویل مؤمنانو دپاره باعث د ضرر او د تکلیفو. نو د دې فساد بیان الله صورت منافقون کې آیت نمبر 1 2 3 کې کړی دی. کله به د پیغمبر علیه السلام په مخ کې ډېرې ښکلې ښکلې ډولۍ ډولۍ خبرې کولې، د پیغمبر علیه السلام په مخ کې به یې خوشامندې کولې، او په خپل اخلاص او باطني عقیدت او محبت باندې به یې قسمونه خوړل، او شا په شا به د پیغمبر علیه السلام او د مؤمنانو خلاف د جنګ جګړو فضا جوړوله. او دارنګ کله چې د پیغمبر علیه السلام مجلس ته به لاړل، نو د فساد تدبیرونه به یې کول، چې د پیغمبر علیه السلام د مجلس نه به بهر لاړلو، نو دی به د فساد تدبیر کو، د خلکو فصلونه هغه به یې خرابول، د خلکو څاروي هغه یې پتورول، د خدای نه د یرې اختیارولو په ځای جاهلانه غرور او تکبر به یې کو. دا بل څوک کولی شي؟ دا د مسلمانانو تیار فصل به اوس وږو، څاروي به ولاړ هغه یې پتوره ووال، که چا به ته خدای نه ویرېږه، دا زه یو ځوان یم چې زه داسې کولی شم، بل څوک کولی شي؟ نو د سورت بقره آیت نمبر 204 205 206 کې دا خبره خدای ذکر کړي چې منافقان داسې کوي، پیغمبر علیه السلام ته خوږې پستې خبرې کوي، زار شم او قربان شم او چې تلې نو بس وخت را باندې نه تېرېږي، چې د مجلس نه به ووتل د مسلمانانو ته یې نقصان رسول، که چا به ورته خدای نه ویرېږه، دا زه یو ځوان یم چې داسې کولی بل څوک کولی شي؟ کله به دوی داسې کول چې د پیغمبر علیه السلام په حق کې ګستاخي به یې کوله، د الله خبرو کې به یې تحریف او تبدیل کو، دین کې به یې عیبونه یې ایستل، دا هم د دوی فساد و. او د دې بیان سورت نساء آیت نمبر 46، سورہ فتح آیت نمبر 15 کې دا بیان شوی. او کله به فساد په دې طریقه کو چې د الله او د رسول د قانون په ځای به شیطاني قانون باندې فیصلې کولې، او د الله او د الله د رسول د حکمونو نه به روګرداني کوله. د دې بیان سورت نساء آیت نمبر 60 نه 63 پورې شوی، او د سورت نور په 48 نمبر آیات کې شوی. د دې نه لوی فساد بل نشي کېدی چې د انسان قانون واغشتی شي او د الله قانون پرېښودی شي. دا د ځانه جوړ کړی قانون په دې پسې دي فیصلې په دې کوي، د خدای په قانون نه.
کله به فساد په دې طریقه کوو چې د مسلمانانو خلاف د دروغو پراپیګنډه به یې کوله او په دې به مسلمانان یرول او تباول به دا حال سورة نساء آیت نمبر 83 او سورة احزاب آیت نمبر 60 کې بیان شوی او کله به فساد په دې طریقې کوو چې د دنیایي جاه و جلال په لالچ کې د کافرانو سره تعلقات به مضبوطول او مسلمانانو پورې او پیغمبر علیه السلام پورې به ټوکې کولې قرآن پورې به خندا کوله او که مؤمنانو ته د شکست او د ذلت انتظار به هم کوو او که مؤمنانو ته به فتح نصیب شوه نو بیا به د مؤمنانو سره ځان به یې یو ځای کړ او مال غنیمت کې به یې حصه غوښته او که کافرانو ته به غلبه حاصله شوه نو بیا به کافرانو سره د خپل ملګرتیا اظهار وکړو کله به فساد په دې طریقه کوو چې د ایمان دعوې سره سره د زړه نه انکار دروغ وینا دروغ اورېدل نورو کافرانو ته د مسلمانانو د خبرو رسولو لپاره جاسوسي کول د خپلو خواهشاتو او طبیعتونو موافق اسلامي حکمونه منل او د خواهش نه خلاف اسلامي حکمونو له انکار کول حرام خوړل بې انصافي کول دا د دې کافرانو منافقانو عادتو او په دې طریقه به فساد کو کله به فساد په دې طریقه کو چې پیغمبر علیه السلام به مال غنیمت تقسیمو یا به صدقات تقسیمول او دې ته به څه میلول شو یا به کم میلو شو نو پیغمبر علیه السلام انصاف ونه کړ برابر تقسیم یې ونه کړ دا قسمه طریقې دا فساد و د دې خلکو او کله به جهاد په دې طریقه فساد به په دې طریقه باندې کوو چې دوی به مسلمانانو سره په سفر روان یو جهاد لا نو په لاره کې به پیغمبر علیه السلام پورې ټوکې ټپاقې کولې مؤمنانو پورې به یې داسې خندا مسخرې کولې نو د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخانه کلمات ویل یا مسلمانانو پورې خندا کول که چا به پیغمبر علیه السلام ته خبر ورسوه او بیا به دوی نه تپوس دا خبرې ولې دا الله محبوبه ډېر لوی سفر من سفر دا لارم لنډوله او ګپ شپ هم لګو په لاره به مشغولېږو نه څه به وایو نه نو من داسې ګپ شپ لګو مشغولتیا په طور هم دا خبرې کولې مقصد هم دا نو چې الله او الله رسول او مؤمنانو پورې ټوکې کړي ښه په الله او په رسول پورې ټوکې کوې نور څوک د ټوکو میلو نه شو سورت توبہ آیت نمبر 64-65 کی دا خبر ذکر دا او دا فساد یو بل طریقه د دوی دا وه چې د پیغمبر علیه السلام او د مسلمانانو په حق کې د تکلیف او مصیبت رسولو انتظار کړو دا به یې خواهش چې کله به مسلمانانو ته سختی او تکلیف ورسېږي او کله به یې داسې کول چې د مؤمنانو په منځ کې تفرقه پیدا کول جدایي راوستل د دې لپاره مسجد فرار یې جوړو چې د جومات په نوم باندې به ابادي وکړو او د دې جومات د نوم نه به بیا موږ مسلمانانو ته نقصان رسوو مسجد فرار سورت توبه کې آیت نمبر 107 نه 110 پورې آیاتونو کې د دې دا خباثت هم ذکر شوی دی چې دوی فساد کوي د مسلمانانو په منځ کې او کله به فساد په دې طریقه کو چې د مسلمانانو په منځ کې تردد او پریشانی
او بزدلي پیدا کولو دپاره به غلطې خبرې خورولې مؤمنان به د جهاد نه پاتې کول او وروسته کول او د کافرو د طرف نه د مؤمنانو خلاف فتنه فساد پیدا کولو دپاره به خفیه طریقو باندې پوره حساب شته نو په مختلف طریقو دوی فسادونه کول نو الله پاک حکم وکړو چې فساد مه کوئ پیغمبر علیه السلام سره مخامخ داسې خبرې کولې چې د هغې به دوه مطلب و لکه راعنا زمونږ لږ خیال وساته خبره بیا وکړه دی به یې راعینا ای زمونږ ګډباز یا دویمه معنی ده ای زمونږ بې وقوفه یا به یې خندل وي مخامخ به پورې خاندو ټوکې به پورې کوو نه پوهېږي دا څنګه پیغمبر دی دا هم فساد دی کله به پیغمبر علیه السلام ته السلام علیکم دا السلام علیکم په ځای السلام علیکم دی نو الله وی فساد مه کوئ لا تفسدوا فی الارض فساد مه کوئ په ځمکه کې نو دوی به وایي چې انما نحن مصلحون من خو اصلاح کوونکي یو فساد نه کوو او اصلاح کوو الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وانما نحن مصلحون اصلاح کوونکي خدای وي همدا فسادیان دي اصلاح والا نه انما نحن مصلحون څه مطلب د پیغمبر علیه السلام د دین د خبرو شروع کېدو نه مخکې دا ټول کلي یو بل سره یو اتفاق و او چې دا نوې خبرې شروع شوي دي نو رور د روره جدا او دوی د پلاره جدا نو موږ غواړو چې هغه پخواني رورولي بیا راشي موږ اصلاح غواړو هغه زاړه تعلقات بیا برقرار شي صلح کل غواړو نو الله وی الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون په حقیقت کې اصلاح خو داوا چې دین اسلام د دنیا په ټولو دینونو باندې غالب شي د الله په ځمکه د الله قانون نافذ شي او تمام فیصلې د الله او د الله د رسول د حکم مطابق وشي دغه ته اصلاح وي اوس د دې خبرې خلاف دوی وی چې هغه زور کفر بیا راشي نو دا خو اصلاح نه ده دقه فساد دی ولكن لا يشعرون دوی کې شعور نشته تفسیر ابن کثیر لیکي الا ان هذا الذي يعتمدونه ويزعمون انه اصلاح خبردار هغه چې دوی په اعتماد کوي او ګمان کوي چې دا اصلاح ده هو عین الفساد هم دقه فساد دی ولكن من جهلهم لا يشعرون لیکن دوی د خپل جهالت د وجې نه پوهېږي بکونه فسادا چې دا فساد دی دا فسادیان فی قلوبهم مرض دزی پزړونو کې مرض دی د نفاق فزادهم الله مرضا فزیاد که الله پاک د دوی دا مرض ولهم عذاب علیم او د دوی دپاره عذاب دی دردناک بما کانوا یکذبون په سبب د دروغ ویلو د دوی واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض هر کله چې وویلي شي دوی ته چې تاسو فساد مه کوئ په ځمکه کې قالوا انما نحن مصلحون نو دوی وایي بېشکه موږ اصلاح کوونکي یو الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون الا خبردار انهم هم المفسدون بېشکه دوی فساد کوونکي دي
فسادیان دی ولکن لا یشعرون لیکن دوی نپوئیگی